الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. دا کوم سلسله د سبقونو چې شروع ده دا د موسی علیه السلام قصه د فرعون او د بنی اسرائیل سره شروع ده. واقعات داسې وشو چې کله دغه میدان د مقابلې سجاو شو او دغه میدان د مقابلې حضرت موسی علیه السلام وګاټه د الله په تعاون او د الله په امداد باندې. زه پښتو وایم ما ته غوږ کړئ، پښتو خبرې کوم، عربي نه یم چې تاسو پرې نه پوهېږئ، خو که تاسو ورته غوږ کړئ خو چې دا څه وایي. نو دا میدان خو وګټلی شو، فرعون شکست وخوړو، خو دا همیشه د حق د باطل پرستو کار دی چې دوی په میدان د دلایلو د مقابلې کې کله دی هار شي نو دوی بې د جبر او د ظلم نه کار دي. نو د دې نه وروستو هغه ساحران په شهادت ورسول او د هغې نه وروستو فرعون هغه اندازه ظلمونه شروع کړو او په دې عناد او په دې مخالفت او په دشمنۍ کې دومره مخکې لاړه چې موسی علیه السلام ته دا یقین حاصل شو او کېدی شي چې د وحی په ذریعه باندې ورته معلوم شوی چې دا سړی د دې سړي نوم مرګ دی، بس دی او د ده دا سرداران د دې مثال د کینسر بیماری دی. دې ته د دې عالم دی وجود ته د دې نه خطره ده، دا ټول علم پاسدوي او دا ټول علم ګمراه کوي. نو الله ته سوال وکړو چې ای الله د دې فرعون نه دا مالونه او دولتونه دا حکومت دا هر څه د مس کې او ختم یې کې وله او هلاک یې کې تباه و برباد یې کې. او حضرت هارون علیه السلام پې امین ویو. دا بددعایي داسې بددعایي وکړه څنګه چې نوح علیه السلام چې کله 950 کاله هغه د دعوت کار وکړو او 950 کاله ستړې وکړه او قوم باندې هیڅ اثر نه کېده بلکې ورځ په ورځ به نور هم خرابېدل او نور هم بربادېدل. نو حضرت نوح علیه السلام ته الله ویلو چې کومو خلکو در باندې ایمان راوړی باس دا کدي نور ایمان نه راوړي. نو حضرت نوح علیه السلام بددعایي وکړه چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدای په دې مخ د ځمکې یو چورلیدونکی کافر مه پرېږده، که دې پرېښوده نو دا نور بندګان هم دله خرابوي. دا ستا چې کوم بندګان دي دا هم ګمراه کوي، دا هم بې لارې کوي، دا هم درنه اړوي، هلاکې کې تباهې کې بربادې کې. دقسې موسی علیه السلام له دا زړه وسېزه نو خیری وکړي چې الله غرقې کې او تباهی کې. دا دعا هغوی وکړه او په دې کې بیا هم ډېر لوی عمر فرعون ته دینم الله رستو ورکو، ډیل ورته ورکو
ټیم ولا ورکه، ځکه چې حدیث کې راځي ان الله لیملی للظالم، الله ظالم ته مهلت ورکوي. د ډېر لوی ظالم چې فرعون څونه ظالم دی، د خدای دعوی کړې ده، هغه ته هم ډیل ورکه او هغه ته هم ټیم ورکه. خو بیا پیغمبر خوا وایي اذا اخذه لم یفلته، خو چې کله یې نیسي نو بیا یې بلکل نه پرېږدي. نو چې ویني نو په بحر قلزم کې تینا د 6,00,000 فوج سره غرق په بحر قلزم کې اوبو ویوړه. نو دا هغې واقعاتو ته اشاره ده او هغه خیرو ته اشاره ده چې حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام کړي دي او هغه دعا الله قبول کړې ده، اگر چې په هغې کې 40 کاله تیر شو. 40 کاله یو روایت کې محمد ابن علي ابن حسین وایي چې 40 دن تیر شو، خو عام روایات دا دي چې 40 کال تیر شوي دي. دا دومره مهلت ولا الله بیا هم ورکړه. وقال موسی، هغه وخت هم خیال کې تازه کوي. وقال موسی، اویل موسی علیه السلام، اوس یو طرف ته موسی علیه السلام دی او د هغه غریبانان ملګري دي، بل طرف ته فرعون دی، د تمام مصر د سرو او د سپینو مالک دی، فوجونه دي، وزیران دي، کیبینټ دی، او هر طرف ته باغونه دي، او هر طرف ته د سیل او سپاټې ځایونه دي، او هر طرف ته خایس او ډول دی، او بل طرف ته موسی علیه السلام او هارون علیه السلام او د هغه سره چند ملګري دي. اوس خود به خود خلک کم طرف ته ځي، خلک چې کم طرف ته ځي بو زینتي، کم طرف ته مال او دولتي، کم طرف ته جاه او جلالي، خلک هغه طرف ته ځي. ورې بل طرف کې د چا څه کار دی؟ موسی علیه السلام ورته ګوري، وی الله دا ته والي دا چې په څه په وجه باندې خلک د حق په ځای باندې په باطل پسې روان دي، خدای دا د باطل اسباب ته واخلي. نو دعا کوي ربنا انک آتیت فرعون وملئه، ای زما ربا یقینا ته آتیت فرعون، تا ورکړي فرعون وملئه او سردارانو د هغه ته زینتن خائص و اموالا فی الحیات الدنیا، او مالونه او دولتونه په دې ژوند د دنیا کې. ربنا ای زما پروردګاره لیضلوا عن سبیلک، دې دپاره چې ستا د لارې نه خلک ګمراه کي، ستا په ورکړو نعمتونو باندې ستا د دین نه خلک واړئ. نو ربه دا مال ته اخیستل پکار دي. ربنا اطمس علی اموالهم، ای زما ربه ختم کې ختم راولي، بربادي راولي، هلاکت راولي په مالونو د دوی باندې. او وشدد علی قلوبهم، سختی راولي او مهر ولګي پړون د دوی باندې. فلا یؤمنوا حتی يروا العذاب الالیم، پس دوی ایمان نه راوړي حتی چې وویني عذاب علیم، په سترګو وویني او کله د عذاب ولا دیکه ورکړي دوی به بیا ایمان راوړي. نو فرعون بیا په یو سا باندې 3 ځله ایمان نه دی راوړی، 3 ځله په یو سا باندې ایمان راوړو، کله چې چپو راګیر کړو. خو بې وخته ټیم تیر شوی و، که دی په خپل اختیار کې یو ځلې کلمه ویلې هم وله کافي وه. د دې دونه غلطو، د دې دونه دعوو د خدای سره په اخلاص کې یو ځل هم د هغه ویلی وی په خپل اختیار په ټیم کې، دا وله بس وه. زینت اصل کې ما یتزین به، زینت هغه شی دی چې په هغې باندې سړی ځان ډولې کوي، ځان ښایسته کوي. لکه به طور مثال کالی دي،
جوړې جامې دي اعلی ترینې، او دارنګې د کورونو او د کمرو دا قالینونه دي، او دارنګې هر طرف ته باغونه دي، هر طرف ته سیل او سپاټې ځایونه دي. دا ټول د زینت سامان دی. په دې باندې خلک ځان ډولې کوي. و اموالا فی الحیات الدنیا، او مالونه دي ورکړي دي، اموال کثیره په دې ژوند د دنیا کې. څنګه مال؟ نو د مال نه مراد سره او سپین هم دي، او د مال نه مراد غواګانې او میخې او ګډې او بیزې هم دي، او د مال نه مراد دغه قانونه هم دي. وایي چې د پوستواتې مصر نه د حبشې پورې چې کوم غرونه تللي دي، دا ټول دې کې د سرو زرو کانونه وو، د سپینو زرو کانونه وو په دې کې. نو رب تعالی اموال کثیره ورکړي دي، سره دي ورکړي، سپین دي ورکړي دي، د جواهراتو چې کوم دی کانونه دي ولې ورکړي دي، د زمرودو کانونه وو پای کې، د زمرودو د یاقوتو پکې وو، او دارنګې دا رخام چې ورته وایي دا ماربلې د دې دغه پکې وو، دا غرونه د هغې نه ډک وو، او په دغې باندې مست وو، او په دغې باندې دا د الله نعمتونه او دوی د الله نعمتونه د الله خلاف استعمالول. دا لام چې تعلیلی شي نو معنا دا ده لیضلوا عن سبیلک، دې دپاره چې دوی ګمراه کي خلک ستا د دین نه. یعنی تکوینی لحاظ سره، پیدایشي لحاظ سره الله تعالی دې ته مالونه او دولتونه ورکړي دي، او هغه مالونه او دولتونه دې سبب وګرځېده چې د دغه مالونو په کار دا و چې دوی شکریه ادا کړی وی، او تی منلی وی، او ستا پیغمبر یې منلی وی، او حق او صداقت یې منلی وی، هغه یې ونه مانه، بلکې لیضلوا عن سبیلک. لګیا دي د ستا د دین نه خلک کړی دغه مالونه او دولتونو، دا دونه بېسیاره دا مالونه او دولتونه لګوي، دا د دې دپاره لګوي چې ستا د دین نه خلک واړی. دا نن چې یهود او امریکا کومې ډالرې تقسیموي او دې ملکونو ته رالیږي، کابل ته ولې ډالرې رالیږي؟ خلکو له تنخواګانې ورکوي. اته اوس هم لا مایوس نه دی چې دا خلک به موږ په خپله قبضه کې راولو. پاکستان باندې ولې لاس اچولی دی؟ پاکستان سرمایه دغه چې کوم دي دا اوږي، دا چې کوم سرمایهدار دي دا انتهایي اوږي دي ډالرو ته. دا ډالرو اوږي ولې په لاس کې ساتي؟ دا دې دپاره چې عام خلک په دې باندې د الله د دین نه منې کي، او چېرته د الله نظام چېرته د الله په ځمکه باندې رانشي. لیضلوا عن سبیلک. او دام دا چې دا لام العاقبت شي، لام السیرورت او لام العاقبت ورته په علمي ژبه کې وایي. لکه څنګه چې هلته قرآن فرمایلي وو چې موسی علیه السلام مور په هغه صندوق کې واچوه، او صندوق پړی تېر شه او نیل واخیسته، او مو خور ته یې ویلې د موسی علیه السلام چې ته ځه چې دا صندوق کوم خواته ځي، او هغه د فرعون کور کې چې کومه واله راستنه شوی و په هغې کې لاړ. نو هلته قرآن وایي فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا. قرآن وایي هلته دا هلته لام العاقبت دی. هغوی د دې لپاره نه و راګیستی چې دا زموږ دپاره سبب د غم بساز شي، هغوی خو راګیستی و او بیبي ویلي و چې دا موږ ځان له بچی نیسو.
پیږی پرې باندې دې ته لام العاقبت وایي. داسې خلک وایي که نه چې لیدو للموت وبنو للخرابي. لیدو للموت دا خلک چې پیدا کېږي دا د مرګ دپاره پیدا کېږي، یعنې معنا یې څه ده چې پیدا کېږي نو انجام مرګ دی. لیدو للموت وبنو للخرابي. او دا آبادی او دا انسان چې د ډانچه الله تیاری دا د ورانېدلو د خرابېدلو دپاره ده، یعنې عاقبت او انجام دا دی. نو معنا دا ده چې الله رب العزت دوی ته دا مال دې دپاره نه ورکړی، خو د دې بدبختو دا مالونه او دولتونه دا خو الله تعالی دی باندې نعمت کړی، خو دوی دغه نعمت استعمال غلط وکړو، د هغې شکریه ادا نه کړله، بلکې دغه مالونه په پریمانه طریقه باندې د الله د دین نه د خلکو د منع کولو دپاره استعمال کړو. نو خیرې کوي ربنا اطمس علی اموالهم، ربه طمس راولي، هلاکت راولي په مالونو د دوی باندې، خدای دا مال هلاک کړي. یو ډېر لوی عالم دی عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه سره ناست، پنځم خلیفه دی د مسلمانانو. دې زمانې باس راغی نو عمر ابن عبدالعزیز هغه عالم ته وایي چې مت طمسو یا فلان مت طمسو، دا طمس څه شی دی؟ نو هغه ورته ویل چې جی د دوی چې کوم مالونه او دولتونه او کومه سیکه وه الله د هغې نه ګټې سازې کړې. نو عمر ابن عبدالعزیز هغه خپل نوکر ته وایي ورشه زما بټوه راوړه. نو هغه لاړه او هغه بټوه یې د هغه راوړه. نو بټوه چې هغه کلاو کړه نو هغې ته نه 2 قسمه روپۍ ترې راویستې، د هغه دا یې ځان څه ساتلې وې. ویل داسې دي که نه، یعنې عمله دې وښودې چې دا ترې سازي شوې ده. حافظ ابن کثیر لیکلي دي، هسې عمله یې ورته وښودې ویل دا دي. نو هغه عالم خو په کتابونو کې زده کړی وی که نه، عمر ابن عبدالعزیز ورته بالفعل وښودې ویل دا ما ساتلي ځان څه په دې بټوه کې چې دا د فرعون هغه سیکه وه دا شی ترې ساز شوی. ربنا اطمس علی اموالهم، خدایا هلاکت راولي، خدایا بې اثره کې دی لره، بې رواجه کې دی لره، په بې رواجي راولي علی اموالهم په مالونو د دوی باندې چې کوټه شي او بیا یې څوک نه اخلي. او وشدد علی قلوبهم، خدایا سختی راولي دی په زړونو باندې، دوی به راسې چل کو چې هر وارې به چې دوی باندې یو عذاب د الله له طرفه راغی، دوی به موسی علیه السلام ته ویلي چې موږ تا ته خواست کوو، درخواست کوو، ته د الله دربار الله ته سوال وکړه چې موږ نه دا مصیبت لرکړي، موږ به ایمان راوړو. چې هغه مصیبت به لرې شو بیا به ایمان نه راوړه. نو موسی علیه السلام وایي وشدد علی قلوبهم، خدایا په دې ړونو سختی راولي چې بیا د دروغو دا ایمان نه راوړي. الله پر د وشدد علی قلوبهم معنا دا ده چې الله پر زړونو باندې مهر ولګي، دې زړونو ته د هدایت لارې بند کړي. ولې؟ ځکه دوی هر وارې د دروغو ایمان راوړي او بیا ترې واپس کېږي، هر وارې د دروغو ایمان راوړي او بیا ترې واپس کېږي. فلا یؤمنو، پس دوی ایمان نه راوړي څنګه چې حقیقي ایمان دی، حتی یروا العذاب العلیم، حتی چې وویني عذاب درناک لره. چې کله دا عذاب د دوی پرې سر راشي نو بیا به ایمان راوړي، او په داسې وخت کې ایمان هیڅ کار نه کوي. فرعون په باره کې راځي چې کله په بحر قلزم کې دوی ور ګډ شو د 6 لاکھ فوج سره، او الله رب العزت په بحر قلزم را پرېښوده او فرعون په مخه کو. نو فرعون په یوه ساه باندې 3 ځله ایمان راوړه چې آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. 3 ځله ایمان په دې کې ذکر دی، په دې ما چې
او قرآن راغی چې الان اوس ایمان راوړي وای بابای چې منګې مات کینو بډوي چې منګې د مات کوس بډې سلوي نو فرعون په دې وخت ایمان راوړي چې به ایمان نه منظوري ده الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قرآن وایي بل ځای کې ته خو ډېر لوی ګناهګار وې ته ډېر لوی فسادي وې تا څه کړي د الله د پیغمبر او د الله د پیغمبر د ملګرو سره الله طرفه جواب راغی قال الله ورته وویل قد اجیبت دعوتکما یقینا قبول کړی شو دعا ستاسو د دواړو موسی او هارون ستاسو د دواړو دعا قبوله شوه دا دعا خو حضرت موسی علیه السلام قرآن ویل وکړه او اوس ورته وایي چې ستا د هارون او د موسی ستاسو د دواړو دعا قبوله شوه نو د هغې وجه اصل کې دا ده چې یو بنده خدا دعا کوي او بل پې امین وایي نو گویا کې دا امین ویونکې په دې دعا کوونکي سره په دعا کولو کې شریک دی ځکه چې د امین معنا دا ده چې ای الله ما دا موږ چې څه غواړو دا وکړه اللهم استجب ترجمه ده الله موږ چې څه غواړو دا وکړه نو دا امین هم دعا ده ځکه خو ابو حنیفه وایي چې امین دعا ده او اصل په دعا کې اخفا ده دا امین نه دی چې ولد دوالین هلته امام ووایي نو ته به ځان سره پټ وې امین دا د ابو حنیفه مسلک دی او دلیل دا ویلی دی چې امین دعا ده او اصل په دعا کې اخفا ده ځکه د ښکاره دعا او د پټې دعا یو په اویا باندې فرق دی چې پټه دعا کې یو ځل او ښکاره دعا چې وکړي اویا ځله دا دواړه له برابرېږي نو دا نو ځکه ورته نسبت د دواړو ته وشو چې موسی علیه السلام دعا کوي او هارون علیه السلام پې امین وایي نو په دې وجه دا د دواړو دعا ده او حافظ ابن کثیر دا هم لیکلي دي چې دا همدا وجه ده چې کله مقتدي امام سوره فاتحه وایي او ولد دوالین ته ورسي او مقتدي ورپسې امین وایي نو گویا کې دی په قرائت د فاتحې کې شامل شو لکه چې د سوره فاتحې قرائت په خپله وکړو د دې وجې نه اهل حدیثو حضراتو ته دا ځای ښودل پکار دي چې تاسو فاتحه ولې وایئ دا تاسو د امین ووایئ دا فاتحه ویل دي که نه پوهېږئ په دې باندې نو ته ځان له لګیا او امام دې ځان له لګیا دی خو تاسو داسې وکړئ دعا ستاسو قبوله شوه خو فاستقیما علی طاعتي درست او سیده شی زما په اطاعت او تابعدارۍ باندې او سیده شی په کار د دعوت باندې کار د دعوت له نورم زور ورکئ او که دې د فرعون په مواخذه او نیولو کې او د فرعونیانو په هلاکولو کې که دیر او ټیمي نو ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون دواړه تابعداري مه کوئ د لارې دا کسانو چې هغه نه پوهېږي یاره موږ دعا وکړه په مخه موږ دعاګانې کوو او دعا زموږ نه قبلېږي دا د جهالت خبرې دي ته چې وې ای الله نو الله وایي ولې بنده حدیث کې راځي چې ته چغه ووایې چې ای الله نو فورا الله جواب را درکوي چې ولې بنده او بیا یو مظلوم چې کله چغه کی چې ای الله نو الله ولا جواب ورکي ولې بنده زما دې په خپل ذات قسمی چې ستا بدل به علم ولو بعد حین حدیث کې راځي اگر که څه زمانه بعد ولی نه نو دا جلتی کول د جاهلانو کار دی یاره موږ دونه دعاګانې کوو که نه قبلیږي وای باران خدای وکړه باران وکړه ګوره ونه شو ښه دا موږ دا دعاګانې کوو چې خدای پاکه د پاکستان نه
دا غیر شرعي قیادت لري کې او یو شرعي قیادت راوړي خولې هم ستړې شوې نو موږ له دا نه دي په کار چې دا دعاګانې خو روغې موږ 20 کاله وکړې او کار ونه شو موسی علیه السلام او هارون دعا کړې ده 40 کال پکې لګېدلي په دې منځ کې 40 کال دواړه د الله پیغمبران دي پیغمبران علیهم السلام لوی پیغمبر حضرت موسی اولو العزم پیغمبر دی حضرت هارون علیه السلام د هغه مشهور ورو د الله پیغمبر دی او هغه مبارک پیغمبران هغه دعا کوي 40 کال پای کې لګي د دې وجې نه جلتی به او عجلت به په دعا باندې نه کوئ چې ولې زما را دعا نه قبلیږي ځکه چې کله کله دعا قبوله شي ته دنیا کې څه غواړې او الله د آخرت کې څه درکوي دې وجې نه یو بنده چې کله وایي د الله دربار ته لاړ شي نو د هغه ډېر لوی نیک اعمال به راښکاره شي نو هغه به چې الله دا خو ما لکه نه وکړي هلته غوښته ما دلته درکولو ځکه چې ما ته پته وه چې که په دنیا کې مې درکړی نو بربادېدې خرابېدلې په بله لار روانېدې نو ما به تاله دلته درکړه نو د آخرت خزانه به مې دله جمع کوله هلته دا د دې آیتونو ترجمه وه د دې آیتونو کې یو څو خبرې مخې ته رالې مشروعیت الدعاء بالاهلاک علی اهل الظلم جایز د دعا د هلاکت په ظالمانو باندې چې ته ظالمانو ته خیرې کې چې الله ظالم غرق کې ظالم تباه کې ظالم ورک کې ظالم د دې مخ د ځمکې نه پناه کې دا جایز دي نه جي خیرې به نه کوئ امریکنیانو ته هم خیرې نه کوئ دا د نوح علیه السلام اولوالعزم پیغمبر نه لوی بزرګان دي او دا د حضرت موسی او د هارون اولوالعزم پیغمبر نه دا ډېر لوی بزرګان دي چا ته خیرې نه کوي ته خیرې ځکه نه کوي چې بیا د ملک کې نه پرېږدي او کافر په دې پوهه دی چې د دې کار نه هېڅ کار نه سازېږي قرآن دا خبره کړې ده ولا ینالون من عدو نیلا وایي دا مجاهدین د کافر نه څه نه حاصلوي او یا په داسې ځای قدم نه ږدي چې په هغه ځای کې د کافر تندی پرې ترویږي الا کتب لهم به عمل صالح الله ورته نیک عمل لیکي د هغې نظره خلق ویم خلکو ته چې هر هغه کار د دین دی چې د کافر تندی پرې ترویږي او کافر پرې خفه کېږي دا به د دین کاري او چې ته د کار کوې زه د دین کار کوم او کافر د شا پړه داسې کوي چې شاباس ځوانه لکه ته خو ډېر زبردست کار کوي دغه کار نه دی ځکه کافر پوهه دی چې دې نه څه نه سازېږي دا ما سره په مقام په میدان د مقابله کې بیا نشي ودرېدی وکثرة المال وانواع الزینه والانغماس في ذلك والتهلی به یسبب الضلال لصاحبه ډیروالی د مالونو تاسو ګورئ خلکو ته دا ډیروالی د مالونو او ډیروالی د اساسو او د عیش او د ژوند او د کور هغه اساسي والانغماس فی ذلک په دې کې ورغوپه کېدل والتلهی به او په دې باندې مشغولتیا یسبب الضلال لصاحبه دا سبب ګرځي دپاره د ګمراهۍ د دغې مال او دولت د خاوند نمبر 3 الذین بلغوا حدا من الشر والفساد هغه کسان چې انتها ته ورسیږي په شر او فساد کې لکه فرعون فطبع على قلوبهم الله د هغې په زړه باندې مهر لګوي لا يموتون الا على الكفر فيحشرون نو دوی به نه مري مګر په کفر به مري او په کفر به دوی بیا را ژوندي کېدلي نمبر 4 المؤمن داع مؤمن به دعوت پیش کوونکی المؤمن داع هغه مؤمن دعا کوونکی فهو شریک فی الدعاء دا شریک دی په دعا کې فلذا اهل المسجد يؤمنون على دعاء الامام في الخطبه د دې وجنا جمعات والا خلق امین وایي په دعا د امام د جمعې په ورځ باندې چې هغه لګیایي چې اللهم انصر الاسلام والمسلمین نو ته به امین
اللهم انصر من نصر دین محمد صلی الله علیه وسلم واجعلنا منهم. نو ته به وایې امین. او چې هغه بیا دا وایي اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وأهلك أموالهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. چې دا وایي ته به په امین وایې په هر یو باندې. تاسو وایئ امین به وایئ. ځکه دی لیکي چې فلذا اهل المسجد يؤمنون على دعاء الامام في الخطبه فتحصل الاجابه للجميع. نو دعا د ټولو الله قبلوي. او من ها هنا يخطئ الذين يطوفون او يزورون اذا يدعون بدعاء المعطوف ولا يؤمنون. دیو جنا خلق خطا کیږي چې طوافونه کوي او یا د بیت الله شریف ملاقاتونه کوي او دا د دعاګانو ځای دی او دعاګانې پکې نه کوي. جزایریم پوهېدی چې ډېر خلک دې دعاګانې هم نه کوي، سره نه ځان له دعا کوي او اجتماعي دعا خو سره نه کوي، خو ځان له هم خلک دعاګانې نه کوي. خلک د خدای نه ماړه شوی دی. اجتماعي دعاګانې هم ثابتې دي. دا په دې بخاري کې ځای په ځای باندې راځي اجتماعي دعاګانې. استسقا کې دغه دا چې کوم دی اجتماعي دعا شوې ده. او یو کمانډر دی د مسلمانانو او د هغه سره فوج دی، صحابه دي ورسره، او هغې په یو ځای کې دمه کوي. نو هغه سامانونه پر یوخانو باندې تړلي دي، اوبه دي او د خوراک سامان دی. دوی سترګې پټې شوي، لږ ساعت چې راپاسې د اوښان نشته او ځای داسې دی چې بلکل شګې دي او نور دی، د تلو هېڅ لار نشته. بس دا مطلب دی چې بس د هلاکېدو دغه دی زموږ. او هغه کمانډر مخکې شو او هغه ویل چې زه به داسې شمه چې داسې په ګوډو به شم او تاسو به راپسې شاته په ګوډو شئ او دا اجتماعي دعا به کوو. دا دعا یې شروع کړه، دعا کوي چې دوی دعا بس کوله چې شاته یو کته اوښان ولاړو، اوښان ولاړو، اوښان راګلي. دا خو داسې به هم د ځانه دغه شی نه سازوئ چې بس دا یو مشروطۍ بس دا کوه، سنت هم مه کوه. اوس دا یو خبره شروع شوې. ما ته چا ویل چې جمعې لمونځونه دا کوم هلکان او دا خلک ځي دا هېڅ نه کوي. حالانکه دغه 4 رکعته سنت مؤکد دي. دا مخکې که چا ونه کړ نو خیر دی، خو دا وروستي 4 خو سنت مؤکد دي. نام یو سړی نه کوي. دا انتهایی بې رغبتي ده او انتهایی د الله سره د مینې کمی دی. لنډه خبره دا ده. حرمت اتباع طرق اهل الضلال وتقلید الجهال والسیر وراءهم. او امام جزایری وایي حرام د اتباع د لارو د ګمراهانو، د ګمراهانو په لار باندې تلل دا پیل حرام دی. او د جاهلانو تقلید کول چې دا خو زما پلار ویلو او د هغې نه وروستو تللی او د هغې په قدمونو قدمونه ږدل، دا حرام کار دی. د قرآن او سنت په مقابله کې خپل باباجي نه پیش کې او خپل اکابر به هم نه پیش کې. خپل کا اکابر دا دوی علماو داسې ویلي دي، الله داسې ویلي دي، رسول الله داسې ویلي دي، عبدالله زوی عباس داسې ویلي، عبدالله زوی عمر داسې ویلي، عمر داسې ویلي. دا ولې نه وی؟ اکابر څوک دي؟ صحابه کرام دي زمونږ. اکابر څوک دي؟ ابو حنیفه دی، شافعي دی، مالک دی، احمد دی. دا اکابر دي. دا په منځ کې نور اکابر ساز کړي دي. هر کیسو والا اکابر دي. دعا وکړئ چې الله رب العزت موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهه کړي او دې سره سره موږ له پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي. دې له څو کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي. خدای دې زموږ ټولو نه راضي شي او زموږ مشران څونه وفات دي، زنانه نارینه، خدای دې ټولو بخي
څونه زمونږ بیماران دي نو مسلمانانو الله ټول ته شفا کامل اجر زمونږ د عمل الله تعالی مستحکم کی د شریعت نظام پکې راولي یا الله د عمل خود کفیل کی یا الله دلته محمدي نظام راولي یا الله هغه نظام راولي دا حق او صداقت نظام او هغه پاک او صفا او ستره نظام هغه د ورورولۍ او د مینې او د محبت نظام راولي دا د شر او فساد نظام دا د سود خورۍ نظام دا زمونږ الله دینه موږ زر تر زر خلاص کی د دې حمایت چې څوک کوي الله تعالی نیست و نابودي کی او الله رب العزت څوک چې ستاره دین مرسته کوي هغه ټول له کامیابي ورکي زمونږ له ټولو نه الله راضي شي خاتمه زمونږ له ټولو په ایمان